او بیا د شپې ورځې ډېرې مبارکې دي. په دې کې هر یو ورځ تر د عرفې دروازې سره هر یو ورځ مبارکه ده چې چا پې روژه ونیوله الله تعالی به پې د یو کال د روژو ثواب درکوي. او د عرفې په ورځ چې چا روژه ونیوله الله تعالی د یو کال د روژو ثواب هم ورکه. د تیر شوي کال ګناه معاف، د آینده کالم د ګناه نه بچ کوي. د دې دا مراد چې معاف کوي. نو د عرفې په ورځ باندې روژه نیول د حضور علیه السلام عادت مبارکو دا د هغوی نه ثابت دي. نو دا سنت طریقه ده، ثواب یې ډېر دی. د یو کال د روژو ثواب پې کېږي. د 2 کالو ګناهونه واړه دا پې معاف کېږي. خو کله کله عوام دا سوال کوي چې د عرفې ورځ په پاکستان کې یوه ده او په سعودي کې بله ده. لکه زمونږ په پاکستان کې د ګل په ورځ اختر دی او د اتوار په ورځ یوم عرفه ده. او سعودي عرب کې، افغانستان کې، بعضې په پاکستان بعضې ځایونو کې د اتوار په ورځ اختر دی. هغوی دپاره د خالی ورځ یوم عرفه ده. نو اوس به مونږ د کمې عرفې په ورځ روژه نیسو. نو مسله دا ده چې په خپل ملک کې اوسېږي نو د خپل ملک د علماو د فیصلې مطابق چې د میاشت فیصله وشوله نو نهم د ذوالحجې چې راشي نو دقه به یوم عرفه وي. یعنی د اختر د ورځې نه یوه ورځ وړاندې ورځ دې ته یوم عرفه ویلی شي. 9 ذوالحجه یوم عرفه ده. نو دا په مختلفو ملکونو کې بیله بیله هم کیدی شي. په ټوله دنیا کې یو شان میاشت خو نه راښکاره کیږي چې ګنې په ټوله دنیا کې به اختر هم په یوه ورځي او دغه شان عرفه به هم په یوه ورځي. دا غلطه خبره ده. د انور ته وګورئ چې د انور راخیږي نو دی په ټوله دنیا په یو وار راخیږي، که نه په بعضې ملکونو کې ورځ شي او په بعضې کې شپه شي. او همدارنګې دا میاشت راښکاره کېدل دي نو دا ټولې دنیا ګوټ ګوټ ته په یو ورځ باندې ښکاري، که نه بعضې کې ښکاره شي بعضې کې ښکاره نه شي. نو دا خو عقل هم مني. نه چې کله مخکې ښکاره شي نو مخکې به اختر وي. نو سعودي کې مخکې ښکاره شوه د هغوی د اتوار په ورځ باندې اختر دی. نو د خالی په ورځ باندې نه هم تاریخ یوم عرفه ده. د عرفې په ورځ باندې د هغوی دپاره د خالی په ورځ روژه نیول دا ثواب دی. او په پاکستان کې یو ورځ لیټ میاشت ښکاره شوله، علماو فیصله وکړله نو یو ورځ به رستو اختر یي. د ګل په ورځ زمونږ اختر شو. نو چې د ګل پر ورځ زمونږ د پاکستان اختر شو نو د اتوار په ورځ باندې زمونږ یوم عرفه اگر چې په سعودي کې اختر دی خو هغه د سعودي والا اختر دی، زمونږ اختر نه دی. که ستاسو شکی چې زمونږ پې روژه نه کېږي دا خو اختر دی نو بیا په دې شک عمل وکړه چې د سعودي اختر دی ته قرباني ولې نه کې. همدغه ځای کې وایي چې نه او مې لکونه روپۍ تاوانېږي. هسې شیطان دی دوکه کوي. نو تاله خیال راولي چې هلته اختر دی او ته دلته روژه کې مه نیسه دا روژه. نو دا د شیطان دوکه کوي. د دې په وجه پاکستان کې د اتوار په ورځ یوم عرفه ده. د اتوار په ورځ باندې څوک چې نفلي روژه ونیسي الله تعالی بدله د کال د روژو ثواب هم ورکي. د تیر شوي کال ګناه به هم ورته معاف کي، د آینده کال ګناه به هم ورته معاف کي. خو پام کوه د دې ګناهونو نه مراد صغایر دي. نو زمونږ د الله تعالی صغایر او کبایر ټول مونږ ته معاف کي.